السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران اردوونکو ستړي مسئ جوړ په خیر څه حال احوال دی؟ طبیعتونه مزاجونه مو څنګه دي؟ تاسو ټولو ته د اولې روزې مبارکي وایم. په دې امید سره یم چې تاسو د اولې روزې آغاز په ډېر ښایسته طریقه سره سوی دی. الله تعالی دې وکړي چې دا میاشته ستاسو په کورو باندې، ستاسو په صحت باندې، ستاسو په خپلوانو باندې او ستاسو په بشر باندې ډېر برکتونه واچي. الله تعالی ستاسو په رزق کې برکتونه واچي. الله تعالی دې موږ تاسو ته اتفاق را نصیب کړي. یقینا ګران اردوونکو یو ډېره مبارکه میاشت ده چې دا میاشته دې ته داسې میاشته ویل کېږي چې د ټولو میاشتو سرداره. یقینا دا میاشته په دغه باندې سردار چې په دې میاشتې کې انسان خپل چې کوم وایي هغه ټول برکتونه، ټول ثوابونه چې دي انسان په دې میاشتې کې خپل کوي. او قدرمنو اردوونکو بالکل زی زه به تاسو ته یو بل ډېر لازمي وجدس وکړم. په دې میاشتې کې داسې وي چې یقینا په کوم کورو کې روزه وي او مطلب روزه خو هر یوه روزه نیولي، یقینا هر یو انسان خپله روزه نیولي. د هغه روزې ثواب بل چا ته نه ځي، هغه روزې ثواب هغه انسان ته ځي. نو په دې باندې هغه ته دا وایي چې روزه دې خپله ده، لیکن چې کم نور هغه خلق دي هغه ته تاسو دا رقم خپل د روزې احسان پر بل چا باندې مه اچوئ. یو دا خبره. دویمه دا خبره ده چې هغه څوک د یو چا سره په کله یو تجارت کوي یا یو خواته د یو چا سره په کورو کې وي یا بل ځای کې وي، په هغه کې مطلب دا دی چې خپل کم هغه مطلب خپل ځان دا رقم وساتي چې مطلب هغه نه جنجالونه د یو کیسې لکه څنګه چې پر رش کې یا په بل حواله سره دا رقم وي چې هغه جنجال، جنگ، جګړې، ناشایسته ده یا ستاسو په وس باندې، مطلب چې هر څومره ستاسو وس وي په هغه باندې تاسو کوشش وکړئ چې د هغه ضرورتمند، هغه نیستمند چې هغه د ماښام لپاره د روژه مات دپاره یو شی نه لري او تاسو د هغو سره مرسته وکړئ. یقینا دا یو ډېر غټ خدمت او د دې ډېر زیات ثواب دی. دغه رقم ګران اردوونکو په کورو کې چې دی تاسو په روژه کې لا باید د انسان اخلاق برابر کړي. په روژه کې لا انسان د ښې ښایستې پښتو ځان خپل مالک کړي، مطلب په ښه طریقه سره ښه لهجه سره د خپل د شاوخوا د وګړو سره خپل چې کومه خبره هغه وکړي. نو بیا دا رقم وي چې هغه بیا فایده هم لري او هغه بیا چې دی دا رقم وي چې هغه دا واقعي روزه صرف دا نه ده چې زه یو شی نه خورم، بس شی نه څښم نه خورم او زه دا ووایم چې بس زما روزه ده. نو روزه خو دې ده بالکل. او بل دا دی چې په روزه کې ټوله ورځ بدېدل او د کارو څخه خپل ځان چې دی هغه لرې کول. نو بالکل زی په روزه کې در پوره چې کوم ورځ بېدېدل د هغه بعد چې دی دا یو احسان کول چې زما روزه ده او ټوله ورځ په خوب کې تېرول، دا هم د روزې هغه دغه نه دی، هغه چې کوم برکات یې هغه نه دی. خپل کارونه خپلې سلسلې چې دی هغه رقم په مخه واخلئ، لیکن په هغه کې تاسو بدلون راوستلی سي. نو په دغه رقم چې دی تاسو به زموږ سره په خپرونه کې موجوده یاست. د دې دپاره چې دی تاسو بالکل موږ ته پیغامات راستولی سي. کې به یو ځای ولیکئ سپیس میسج د خپل نامه سره وایس پر 88 او دغه رقم تاسو ټلیفونونه راکولی سي. نعمت خان ستاسو ټلیفونونه ټنډوي او تاسو بالکل جی د نعمت خان سره بالکل دا مطلب په دې حواله سره چې دی کم سوال دی دغه سوال زه به نن سوال دا دروښیم. نن زه ستاسو لپاره 2 سوال مې صرف راوړي دي. د قرآن شریف په حواله سره زما نن سوال دی. د قرآن شریف چې دی ټوټل
آیات څو دي په قرآن شریف کې ټوټل څو آیات دي او قرآن شریف څو منزله دی دا 2 سوال دي تاسو دا ورښولی سي پر 082-00-00-30 قرآن شریف ټوټل څو آیات دي او قرآن شریف څو منزله دی نو دا ما د نن سوال دی د دې به تاسو جواب راکوئ شو تاسو اورئ د AK برینډ او AK برینډ تاسو لپاره چې دی هغه رقم بالکل پروژه کې راولی سي تاسو قدرمن اوردونکو بالکل جی تاسو د AK برینډ استعمالولی سي په هغه کې کوم زموږ سره کوم پروډکټ دی هغه ټول تاسو استعمالولی سي او هر پروډکټ چې دی هغه جلا جلا فایده لري نو په دې کې تاسو لپاره چې دی AK فیس واش دی د لیمبو والا فیس واش دی د مالټي والا فیس واش دی د لیمبو والا فیس واش چې دی هغه دا رقم دی ګران اردونکو چې د چا مخ غوړزګي لري د چا مخ دانې لري د هغه لپاره دی او د مالټي والا فیس واش د هغه چا د مخ دپاره دی چې چا مخ چې دی خشکیت هم لري نارمل هم دی مطلب هغه ټول لپاره دی نو ګران اردونکو بالکل جی تاسو ټوله موږ ته پیغامات رسولی سي KAK سپیس میسج د خپل نامه سره راوایستوئ پراته اتیا یو اتیا چې موږ ته دا معلوم سي زموږ سره څوک موجوده دي زما د نن سوال دا دی اسانه سوالونه دي دا معلومات چې دی هغه در کوم او تاسو معلومات چې دی په هغه کې اضافه کوم نو تاسو به دا بالکل په غور باندې اورئ د قرآن شریف څو آیات دي ټوټل څو آیات دي په قرآن شریف کې او د هغه سره دا راوښایست چې قرآن شریف څو منزله دی نو ګران اردونکو د هغه رقم چې دی ستاسو لپاره د AK صابن او اکنی صابن دا تاسو ترلاسه کولی سي هر ټایم په دې باندې خپل مخ لاسونه پښې او تاسو بالکل استعمالولی سي جرنل استعمال کولی سي نایټ کریم تاسو بالکل په روزه کې لګولی سي او ډېر ښه موقع ده چې تاسو پیشلمي هم لګولی سي پیشلمي چې مو ولګوئ سهار چې بیا راپورته سواست بیا خپل چې کوم مخ دی هغه په فیس واش باندې پرېنځئ نو ګران اردونکو بالکل چې د نایټ کریم چې دی هغه قیمت 1500 روپۍ دی ډے کریم دی د ډے کریم چې دی ستاسو لپاره بالکل ګران اردونکو د هر سکن لپاره ډېر بهترینه دی کرکټ فټبال یا د کور کار یا سپورټس کار یا په کارخانو کې کار چې چیرې مؤثر اثرات دي د هغه څخه تاسو بالکل ډے کریم استعمالولی سي د لاسو د پښو کریم چې دی هغه ستاسو لپاره ډېر بهترینه زبردست کریم دی چې لاسو او پښو باندې تاسو لګولی سي د اختر پر به انشاءالله ستاسو ویښتان سکن لاسونه او پښې او دا ټول چې دی په دې کې به خامخا بدلون راځي په دې باندې بدلون راځي چې تاسو د AK شان استعمال کړئ دغه رقم د AK هیر آیل دی یعنی د ویښتانو تیل دی چې ډېر بهترینه زبردست تیل دی او یقینا ما ډېر فرق محسوسه کړی دی بیخي زیات فرق محسوسه کړی دی زموږ چې کوم هغه اورېدونکي چې د AK آیل وړي دي هغو ته نه به هم دغه ورمعلوم سوي چې دا څومره زیاته فایده لري ستاسو ګران اردونکو بالکل جی ټلیفونونه موږ اخو در 11 بجې پورې تاسو ټلیفون راکولی سي 082-00-00-30 زموږ سوال دا دی په قرآن شریف کې ټوټل څو آیات دي او قرآن شریف څو منزله دی نو نن زه تاسو د قرآن مطلب دا څو دا هفته به موږ د قرآن شریف په حواله سره معلومات زده کړه کوو بیا به انشاءالله په بل هفته کې نور سوالات راځي نو نن زما دا 2 سواله دي سبا به نور 2 سوالې ګران اردونکو شیمپو 3 کلره کې موجوده دی شین کلر تور کلر او سپین کلر شین کلر شیمپو چې دی ګران اردونکو د هغه ویښتان لپاره دی چې چا ویښتان ښیږي د چا ویښتان کمزوري دي سپین کلر شیمپو هم د هغه رقم چې د چا په ویښتانو کې غوړزګي زیاته ده خشکي والا دپاره چې دی د لپاره انټي ډینډرف چې کوم دانه ورته وایي څه ورته وایي کرانګ ورته وایي څه ورته وایي دا زیاتې وي او دغه رقم چې دی ستاسو لپاره د AK چې کوم بل شیمپو دی تور کلر والا دا دغه ویښتان لپاره دی چې د چا ویښتان نرم نه دي او هغه غواړي چې زما ویښتان نرم سي او دغه رقم چې دی ګران اردونکو بالکل ستاسو لپاره چې دی بل د پروډکټ چې دی هغه ګولډ سیرم دی د چا په مخ کې کډیان دي د چا مخ نه کښني کډیان چې لري د چا مخ چې دی هغه دا رقم دی د بلیک سپاټس لري دغه دپاره ډېر ښه دی ډېر زبردسته دی تاسو چې دی دا بالکل راوړلی سي استعمالولی سي
بالکل ګران اورېدونکو دا ګولډ سیرم چې دی دا هربل سیرم دی دا ستاسو په مخ باندې دا رقم لګولی سي ډایرکټ تاسو لګولی سي دا نه په کریم کې لویږي نه په بل شي کې لویږي تاسو بالکل ډایرکټ استعمالولی سي دغه رقم ګران اورېدونکو ستاسو لپاره د زخو د تورو مریانو چې کومه دوا ده د زخو د تورو مریانو چې کومه دوا ده دا تاسو دا رقم استعمالولی سي چې کم ځای باندې زخه یا تور مرایي تاسو دا مطلب راواخی څه په وکړي تاسو بالکل د زخې تورو مریانو پر سر باندې بالکل په داسې وکړي چې په کاڼي یا په هغه پنبه چې ورسره دي په هغه باندې به تاسو د هغه سره بالکل په ولاړئ بیا به تاسو 24 غنټې کې یو واره تاسو استعمالوئ نو ستاسو لپاره به ډېر زبردست او بهترین رزلټ درکړي او چې کله دا زخم سو یا کډی رنګ سو تاسو بالکل دا استعمالولی سي او په ښه طریقه سره ضرور استعمال کړئ نو ګران اورېدونکو دغه رقم ستاسو لپاره چې دی د AK برانډ کې کون نکریزې موجوده دي چې هغه داسې نکریزې دي تاسو په ښه طریقه سره استعمالولی سي او دا طریقه چې د هغه دا رقم ده چې مطلب دا کې کیمیکل نشته دا ارک نه دی دا خالص نکریز دی ارجنټ فیشل تاسو ته درښیم ارجنټ فیشل یو ډېر بهترینه زبردسته یو بل ستاسو لپاره خصوصي تحفه ده او خصوصي تحفه دا رقم ده چې تاسو دا استعمال کړئ او د چا پر مخ باندې بلیک سپاټس وي د چا مخ چې دی وایټنینګ نه کوي د چا د پاره چې دی نور داسې سلسلې وي د هغه دپاره چې دی تاسو بالکل دا درلاسه کړئ ډېر بهترینه ډېر زبردست ارجنټ فیشل ساشو کې هم موجوده دی او دغه رقم چې دی په جار کې موجوده دی بیا دغه رقم لوشن دی د AK لوشن تاسو درلاسه کولی سي استعمالولی سي قدرمنو اورېدونکو د AK VIP پرفیوم دی AK د نور پرفیوم دی 2 کلر کې موجوده دی ډېر بهترین زبردست پرفیوم دی تاسو چې دی چاته تحفه ورکوئ نو د AK چې کوم دا ټول پروډکټس دی دا درلاسه کوي او تاسو نور ته هم ورکولی سي نو ګران اورېدونکو راځم ستاسو پیغامات خو څوک زموږ سره موجوده دي او AK تاسو ولیکئ سپیس میسج د خپل نامه سره راواستوئ پراته 80 او تاسو بالکل ځي د میسج کومه طریقه ده AK به په شروع کې لیکئ د میسج کوډ دی او بیا سپیس میسج د خپل نامه سره راواست پراته 80 سلام څنګه د روزې د روزې اولی ورځې ښکلي سهار دی په خیر AK سرداره د قرآن شریف وظیفه مې وکړه میسج مې در واستوئ زه مریم افغان ډېره ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ چې تاسو دومره سهار وختي خپل میسج راکړی دی او تاسو دې شو ته بالکل جی خپل خوندکیانې خپل هغه څوک ټوله انوایټ کولی سي په دې باندې چې د دې شو څخه دا فایده تاسو رسیږي چې په دې شو کې به تاسو ډېر زیات زده کړه مو کوي او موږ کوشش هم دا دی چې یوه ورځ په دې شو کې زموږ سره مفتي صاحب هم راسي او د روزې په حواله سره موږ تاسو ته کومه مسلې مسایل هم در وښایو نو کېدای سي یو مفتي صاحب چې دی هغه زموږ سره په هفته کې یو ورځ راسي او دغه رقم ستاسو مسلې د روزې په حواله سره تاسو سوالات لري نو موږ به لایو کال زما خو ولې په دې باندې ډېر داسې زموږ اورېدونکي دي چې هغه د روزې په حواله سره یو څه معلومات ترلاسه کول غواړي یو څه سوالات لري نو هغه سوالات به کلیر سي نو انشاءالله زما خبره روانه ده پرون مې مجلس ځینې سوی دی انشاءالله که خدای کړي کېدای سي یا په دا شو کې یا د مازدیګر په شو کې زموږ سره مفتي صاحب دلته په د سهار په ټیم کې یو ورځ او د مازدیګر په ټیم کې شاید 2 ورځې مفتي صاحب زموږ سره راسي سلام کې رمضان مبارک اول آغاز ټولو ته په خیر شریفه شاهین ډېره زیاته مننه تاسو ته په خیر رالاست ډېره زیاته مننه زما د روزې پیغام دا دی چې کوم وروڼه د میسج اوري چې په کور کې د روزه مات پر وخت ډېر مه ګایږي زه مریم افغان ډېره ښه خبره ده خو موږ دغه خبره چې روزه انسان خپل ځان لپاره نیسي او دغه باندې پکار دا ده چې ښه د اخلاق مظاهره وکړي السلام علیکم عرض AK بھائی روزه مبارک زه عارفه خوش اخلاقه ډېره زیاته مننه عارفه خوش اخلاقه په خیر رالاست السلام علیکم AK سرداره جوړ په خیر شه راغلاست تاسو ټولو ته
اولې روزې مبارکي وایم. خوب راځي زموږ سره لایبه تسل موجوده، ډېره زیاته مننه. نو بالکل جی ګران اوردونکو، روزه راله په دې کې تاسو کم چې خپله ګټه ده هغه درلاسه کوي او په دې کې تاسو ګټه چې د هغه وکوي، یقینا دغه رقم ستاسو چې کوم پیغامات روان دا یو کوچنی نعت په تاسو باندې مو واورېدی. اوس چې دی د رحمان بابا یو شاعري ده او دا شاعري د کرن خان په آواز کې ده. د رحمان بابا غزل تاسو د کرن خان په آواز کې واورئ. السلام علیکم اکی سردار جوړ په خیر، سهار په خیر، روزه په خیر. شراغلاست اکی اچانک مې سترګې خلاصې شوې، ماهی نګار ډېره زیاته مننه. نو قدرمنو اردونکو ګوره موږ چې دوی خپل ټایم ټیبل په خپله جوړولی شو. نو سلامونه، شو نایس ده، روزه مبارک. د قرآن پاک ستاسو جواب چې دی هغه بالکل صحیح دی د منزل والا، لیکن د آیات غطا لیکلی دی 6232 دی. آمنه خان دا رقم دی چې کل آیات چې کوم جواب دی هغه صحیح نه دی. نو تاسو بالکل ځینې موږ تاسو ته معلومات په دې حواله سره درکوو چې په قرآن شریف کې ټوټل څو آیات دي او قرآن شریف څو منزله دی. نو ګران اردونکو بالکل جی کې سپیس میسج د خپل نامه سره وایس پراته اتیا یو اتیا ستاسو ټلیفون نمبر روان دی پر څو باندې پر شپږ شپېته 0010 باندې د اے کې پروډکټ خپرونه د ستاسو لپاره. د اے کې پروډکټ به زه تاسو دا رقم کوم چې په یو ورځ کې به زه تاسو اوس بلم زه تاسو خالد دروښیم چې په اپشن کې د کوم ځای ملاویږي او بیا به سبا چې دی هغه دا رقم وقتاً په وقتاً دام ورسره یډو. ګران اردونکو د اے کې پروډکټ سول ډسټریبیوټر چې دی هغه پارون شاپینګ سنټر کې نجیب کاسمیټکس چې دی بیسمنټ کې دی د هغه څخه تاسو د اے کې ټوله پروډکټ ترلاسه کولی شئ. د هغه رقم قدرمنو اردونکو په اپشن کې چې دی ګران میډیکل ملکیارو کې دی، الجده شاپینګ پشن بازار کې دی، محمدین شاپینګ کلیکشت شونغری کې دی، زمزم کالین اینڈ کاسمیټکس مین بازار اورمزی کې دی، صورت خان شاپینګ سنټر یارو گریٹ کالونی کې دی، مدینہ شاپینګ سنټر منزکی کې دی، المزمل کاسمیټک سٹور اسپتال گلی کلیلوی علیزی کې دی، خیر محمد میناری اینڈ گفٹ سنټر شانور مارکیټ ډاکټر نسیم گلی کې دی، محیب میډیکل اینڈ جنرل سٹور کلی امیر آباد پشن ما خلاص کلی ترخم مرتوی، د پښتون میناری سٹور بارم خان مارکیټ مویزی اډه کې دلته ملاویږي، اسرار ترین گارمنټس اینڈ شاپینګ سنټر ډاکټر فہیم شاه اسپتال پشن کې، نور میډیکل مین پشن بازار کې، انصاف میناری اینڈ گفٹ سنټر کلی لوی علیزی د محمد رحیم دکان او دغه رقم چې دی اغاجان شاپینګ سنټر پنجابی ډاکټر مخامخ سرانانو کې دی او پښتون میناری بارم خان مارکیټ میزی اډه سوه، شوکت دکاندار عبدالرحمن زی کې دی، نیو نجیب شاپینګ سنټر شایسته مارکیټ سنیری گلی کلا عبدالله کې دی، عصمت خان میناری شاپینګ میزی اډه کې دی، په چمن کې ایم نعیم اینڈ کمپنی شیرګل پلازا دکان نمبر 1 چمن
او په کلاب دغه رقم چې دی په کشلاغ کې احمد سپر سټور کشلاغ کلی خانو حاجی کفیل دی النظر ټریډرز منظور مارکیټ کشلاغ دی شارجه گفت سنټر کشلاغ دی شیر محمد دکاندار منظور مارکیټ کشلاغ دی نیو نعمت شاپینګ سنټر کشلاغ دی ساگر گفت سنټر کټپیس پلازا کشلاغ دی او عبدالرحمن شاپینګ سنټر کشلاغ کلی اټوزی دی الحکمت میډیکل او دلې چې دی کلینیک دی ډاکټر قاسم خان خروټي په کلی نوسار کې دی صلاح الدین شاپینګ سنټر کلی نوسار کې دی ګران اوردونکو دا هغه دکانداران دي چې مطلب د کوټې د باندې کم د دکانداران دي په کوټه کې تاسو د مختلفو علاقو سره په هر علاقه کې زموږ د یو چا نه یو چا سره د AK برانډ چې دی هغه موجوده دی نو هغه رقم چې دی جلال د کار پارکنگ سے میکانگی روڈ سے طالب علم صدیق اللہ جنید سب کو سلام خاص کر آپ کو عید الفطر تک میرا مدرسہ چھٹی ہے اچھا مدرسہ چھٹی ده نو دا خو ډېره ښه خبره ده خیر کار پارکنګ څخه تاسو میسج راکړی دی نو نن زموږ سوال دا دی خاص کر د ټول لپاره چې په قرآن شریف کې ټوټل کل څو آیات دي او څو منزله دی قرآن شریف امنه خان د خوب دا ټوټل آیات چې دی ستا جواب بالکل صحیح دی مریم افغان نارینه د روزمات په ټایم دی ګایږي خو جنګونه دی نه کوي وایي ګایږي خو دی خو جنګونه دی نه کوي لایبه د سلوایي بالکل صحیح خبره ده ستا جواب درست دی بالکل صحیح جواب دی چې په قرآن شریف کې څومره آیات دي زموږ سره 2 منټه پاته دي دا شو چې دا به تاسو هره ورځ سهار 10:30 د 11 بجو پورې اوري او بیا به ستاسو لپاره چې دی دا شو چې دی به رپیټ چې دی هغه به ماخستن ټایم چلیږي کیدای شي ماخستن 8:30 بجو پورې وي یا بل کم ټایم چې دی په هغه ټایم به وي نو تاسو فلحال چې دی 8:30 بجو پورې شاید دا ستاسو لپاره د دې چې کوم ټایمینګ وي هغه شاید دغه وي نو ګران اردو بالکل خبره داسې ده چې هر سړی د مطلب پر یار دی ما د خدای د پاره یار لیدلی نه دی په دې کې د رحمان بابا یو ډېر انوی ګټوره یو ډېر د مطلب ډکه غزل وي او هغه یقینا د حقیقي ژوند باندې مبني وي نو نعمت خان صاحب ته دا وایي چې تاسو سره څومره نمونه چې دي باید د هغه نمونه تاسو بالکل موږ سره راسي او هغه پروګرام کې شامل کو په دې باندې چې کو چې وګورو د شافاروق د आवाज باندې هم اورو چې شافاروق څه وایي په دې قوالیک شافاروق هم ویلې ده نو یقینا دا به دا رقم وي زما په خیال سره بالکل ځي په دې کې आवाज نه دی روان او دا خالی روان دی چې کوم دی یقینا خبره داسې ده چې
بیرته به دا والا وایي دا چک ځای لپاره ټوټل آیات دی ستا جواب هم صحیح دی مریم افغان ډېر زیاته مننه. السلام علیکم عبدالله خان خپرونه ډېر زبردست ده یقینا ډېر ښایسته سوالات دې راوړي دي. زه اسد خان ډېر زیاته مننه. بالکل زی د اے کې برانډ شامپو اور تیل مې استعمال کو ډېر زبردست رزلټ راکړی دی د ویښتانو مسله مې حل سوله جناب ډېر زیاته مننه خوشحاله اوسئ. السلام علیکم اے کې پروګرام ډېر زبردست دی. زه طیبه او د پروګرام د قرآن شریف بالکل صحیح دی او د نه د چې کوم تعداد تا راستولی دا د قرآن شریف صورتونه دي دا د قرآن شریف د صورتو چې کوم جواب دی هغه تاسو راستولی دی. تاسو چې دی بالکل موږ ته دا راښولی سي چې په قرآن شریف کې څو آیات دي په قرآن شریف کې تاسو څو منزل دي دا دوه راوښایست څو آیات دي او څو منزل دي دا تاسو راښولی سي. نو زموږ سره ټایم چې دی صرف 2 منټه پاتې شو که تاسو سره نمونه ستا نمونه راکئ او یقینا وخت چې دی هغه ختم شوی دی. نو بالکل زی ګران اردوونکو زموږ سره وخت چې دی هغه بالکل پر ختمېدو باندې زه به دا نمونه شامله کړم چې دا څوک زموږ سره موجوده وو. یاسمین زموږ سره موجوده وه د کوټ څخه مننه. یسره کاکړ زموږ سره موجوده وه وای سلام اکې ته ستا جواب هم صحیح دی. دغه رقم چې دی ماهیره خان زموږ سره موجوده وه ستا جواب چې دی د آیات جواب دی صحیح دی لیکن د منزل غتا نه لیکلی. شبو حیات زموږ سره موجوده وه ستا جواب هم صحیح دی. بالکل ټوټل د قرآن شریف آیات 6666 دي او د قرآن شریف منزل چې دی هغه 9 دي. دا چا چې دا جواب راستولی د هغو جواب صحیح. دل محبت سلام ټو کې وعلیکم السلام ډېر زیاته مننه. او دغه رقم چې دی عادت پر فون کیا چې پروګرام چې دی تاسو همیشه اوریدلی سئ. مخلص ثنا اولاد زما په خیال سره 6665 آیات دي منزل ودي سلامونه وای وعلیکم السلام. او روشنی ګلاب چې دی ټلیفون کړی وو ټول د ټول غریبانو سره شک کوي چې دا غوروزي هم شتیری شي. مریم افغان ستا جواب هم صحیح و. لایبت اصل ستا جواب هم صحیح و. دا د کې برانډ شو دا به تاسو ریپیټ واورئ د یو بل سره مرسته وکړئ روزه کې برداشت وکړئ او روزه کې برداشت نه بلکې روزه کې ښه اخلاق وساتئ. که څوک یو څه درته وایي باید دا چې تاسو په ښه نیت او په ښه اخلاق باندې جواب ورکړئ او د غیبت سره د حسد سکینه سره د دې شان خپل ځان لري وساتئ. وخت پای ته ورسېدی دا شو بیا تاسو ریپیټ واورئ نن مخستن ماتره کې اجازه د الله پامان په مخ مشه شاد او آباد اوسئ.